علیکم ګران کتونکو نن په ډسټرکټ زیارت کې د تحریک جوانان زیارت د اف سی د حمایت په حمایت کې یو ریلی راایستل کېده نو راځئ چې د دوی ویناوې واورو چې دوی د اف سی په حمایت کې څه وایي. فوج حسنان تحریک جوانان وزارت د دویمې وینا زاید صاحب ته سیدی راسي و تاسو ته خپله وینا وکړي. زاید صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو دا د نن تحریک نوجوانان د دوی له طرفه دا د پاک فوج په حمایت کې ریلي وکړله. موږ د بلوچستان عوامي پارټۍ له طرفه د تحریک نوجوانانو حمایت وکړ. د دوی په ریلي کې موږ شرکت وکړ. دا په ایمانداري درته وایم چې د ارمي زنده‌باد په ناره ته فخر وکړي او زه درته وایم چې پاک ارمي ته په ایمانداري وایي چې زنده‌باد، پاک ارمي، پاک فوج. د ده مقصد دا دی ځوانانو موږ ته هغه ملک ترقي کولی شي. کورو له پښتونخوا یو پارټۍ خپل ملګري ګډ وکړل. دا ویلي دي چې تاسو باید د پاک فوج حمایت کوئ، بیا تاسو ترقي کولی شئ، څه مسایل کېدلی شي. موږ د زیارت چې کوم ځای نجیب خان د وچو غوښتی دا مخلصه سړی دی. دا زموږ د تحریک نوجوانانو کا مشرم د زیارت له طرفه دم پارونه خبره وکړه چې زموږ دا ریلي باسو، په دا ریلي کې به موږ شرکت کوئ. عزیز صاحب خو منډې ترنډې وایي د بجلي پورې تر ګیسه پورې که د سیلاب یو ځای داسې نقصانونه سوي دا نقصانانو خبره تر اسلام آباده پورې تر کوټې پورې تر وزاله پورې انشاءالله د زیارت عوام مسایل به د زیارت والا پر کورو د نیول کړي. یو تکلیف هم ورته نه وي. خو بیا هم دا موجوده پرون موږ پریس کانفرنس وکړو د کیس متعلق مرکزي ګورنمنټ ته موږ دا خبر ورکړ. زیارت داسې علاقه ده چې پرامن علاقه ده، ځنګل لري. دا ځنګل د یخ د وجې کټایي شروع کړي نو ته دا ګیس راکړه آس پاس کړنی یا غولم ګیس ورسوه او د زیارت شانه پورې طور دا ګیس سره ورسوه. نو زموږ د خپل ارمي سره شانه په شانه ولاړ یو. شکریه ادا کوم. عزیزانو د ریلي مقصد زموږ دا و چې دلته په دې ملک کې دننه له ډېره وخته یو څه سیاسي پارټیانې راپورته دي زموږ پر زموږ ملک په ISI یا په پاک ارمي ولاړ دي. په زیارت کې چې کوم ګیس کم دي موږ د دې مذمت کړو. د زیارت عوام ته د ګیس ورکړي. زیارت کې یقیناً ډېره سردي ده، دلته برباري کېږي. نو موږ د دې الله کام ته دغه خبره کوو چې وروره زیارت عوام ته ګیس ورکړه چې هغه دا جنګلات نه کړي کاټ. دویمه خبره زموږ منیسټر صاحب بالکل کارونه کړي دي، لګیا به وي انشاءالله. چې کوم خدمت د ده له طرفه وي هغه به ورته سپکوي، هغه خپل محنت کوي، لګیا دی. زموږ دلته ډېر منیسټران راغله، ډېر امپیګان راغله. په 40 سال کې عزیزانو موږ یو سکول هم نه دی لرلی. که له هرې پارټۍ سره تعلق لرم لیکن سیاسي اختلافات به زما له هر سیاسي لیډر سره وي، لیکن چې څوک د عوام خدمت کوي د هغه موږ حمایت کوو، د هغه ته موږ زنده‌باد وایو چې د عوام خدمت کوي. هغه چې هر څوک دی دا خبره نه ده چې هغه نن یا زما عزیز دی یا زما ترور دی، چې هغه هر څوک وي، هغه که د زیارت وي، که د کوټ وي، که د هر ځای موږ هغه ته زنده‌باد وایو. دویمه خبره عزیزانو دلته چې کوم نن زموږ سره ملک شنګل اکا او د دوی ملګرو کوم حمایت وکړي موږ د دوی ډېره شکریه ادا کوو چې دوی له ډېر لږ ځایه راغله. له خرواري بابا څخه موږ د دوی ډېره شکریه ادا کوو، مننه کوو. وسلام. هغوی تر مرګه ورسوم انشاءالله. لیکن په زیارت چې هره مسله وه انشاءالله زه له دې طرفه پنډاک ته وایم، په چیلنج ته وایم، زه د سنداوي روډ هم بندولی شم، د زیارت روډ هم بندوم. د بجلي حوالې چې بابډه والا ته په غور واوري که دلې ولاړ